بچو دا کوم ځای دی بچو؟ دا د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم کور دی. دا شین ګنبد دی که نه، دا د هغې د کور د پاسه دی او دلته مناره وي، دا غټه مناره ده، مناره ښایسته مناره. دا جومات هم د دې دی، ډېر ښایسته جومات دی بچې، ډېر ثواب دی دلته کې چې خلک مونځ کوي. یو مونځ ثواب 50,000 دی، 50,000 مونځونو ثواب دی. لکه اوس ته کال کې مونځ کې یو مونځ کې، نو ستا یو مونځ الله پاک د یو مونځ په ثواب درکوي دله، خو چې دلته یو مونځ وکړي نو الله به دله 50,000 مونځونو ثواب درکوي. دا ډېر ښایسته ځای دی بچې، دلته فرشتې راځي که نه، درود او سلام وروړي. چې کوم درود شریف مونږ دلته وایو که نه په کال کې یا نوي کلي کې یا پاک پېښور کې، نو بیا هغه فرشتې دلته وروړي او زمونږ خوږ رسول الله ته ووایي چې تا باندې حسن ریان، امبرین، فاطمه او ریحان مصطفی او شفا تیسیر او محمد جان عالم در باندې درود ویلی دی. نو داسې لکه راځي دلته ډېرې فرشتې دي، ډېرې زیاتې فرشتې، خو مونږ ته نه ښکاري، خو ډېرې زیاتې دي، ډېرې زیاتې فرشتې دي دلته کې. دلته مخکې کچه کچه کورونه وو دلته کې، اوس پاخه ښایسته کورونه جوړ شو که نه. پخوا دلته وړوکې بازار و، د مدینې بازار و دلته کې. دلته د کجورو بوټي و، خو ډېر د کجورو بوټي وو. اوس هغه ټول باغونه شته دی، خو لکه لرې لرې دي، جومات کې نشته. جومات کې بس دا ښایسته منارې دي او دا ښایسته لایټونه دي، ښایسته فرش دی، ښایسته خلک دي. دا وګوره څومره ډېر خلک راغلي دي، دا وګوره. بس دعا کوئ بچو چې تاسو هم دلته راشئ، زه هم راغلی یم او تاسو هم الله پاک راوله. سم ډېر خلک راځي دلته، دعا کوئ چې تاسو راشئ. ښه امیر راشي تاسو سره، بیا به ام راشي، تاسو به هم راشئ، مما به راشي، پپو به راشي او آپی به راشي، بریرا او محمد احمد به راځي. سم مزه به کوي که نه، سم خوند به کوي. الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول الله وعلى آلک و اصحابک یا حبیب الله. یا رسول الله زما سلام قبول کړئ او زما د زوی حسن ریان سلام قبول کړئ په خپل ځان باندې. یا رسول الله زما زوی حسن ریان ډېر خالق دی، تابعدار دی، ټولو په کار راځي. یا رسول الله خصوصي نظر کرم وکړئ زما په زوی حسن ریان باندې.